امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره زاهد او تقوادارو چې اورس په سخته ګرمۍ کې په سړک ولاړ دی دغه وخت ټانګي چلیږي یا څه چلیږي چرته ځي شاګرد ورسره دی د دیوال سوري ته ولاړ دی چا نه تپوس کو دا دیوال د چا دی وی دا د فلان ابن فلان دی ا دیوال نه لري شنور ته ودرېږي چا چې تپوس کو ولې داسې وکړل وی د دې کور خاون باندې زما سرکار وزو اسنه چې د دیوال د سوري نه نفع وانخلم کل قرض جر نفع فهو ربا پاره کې رانه شمس خور رانه جوړ نشي څومره احتیاط کوي ښا د قرضدار سړی د دیوال سوري ته نه ودرېږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې هغه زمانہ کې چا مقابله کړې خدای تعالی په یو مسله کې ورته محتاج کړی دی امام اعمش دغه زمانی او محدث دی او شیخ الکل په حدیث کې فزرګونو طالبان شاګردان به ورته کېناستل امام اعمش د امام ابو حنیفه مخالف خبرې به د پسې کول اتفاقا امام اعمش یو بیبي کړی و او هغه بیبي سره د ډیره مینه و یو شپه د شپې کورنۍ ماحول دی په څور ته غوسه شو دا واقعا واورې ډیره عجیبه واقعا غوسه شو ورته بیبي مراوره شو امام اعمش خپل بیبي ته د شپې وایي کله سبعی صوبې صادق نه مخ کې دی ما سره خبره و نه کړې نو په ما دې پدرې کانو طلاق یې بیبي د سره تنګ و د مالدار خاندان بیبي و مولیان خاصم غریبي نو اور سره تنګ و او هغه په کتاب پوهیدا بس خلای بند کړوي خبرې نه کوم چې صبح صادق راشي تعلیقی طلاق دی چې ولي خپل بنافش درنه بخلاص شه امام اعمش پوښتنه چې پلانجه میزان اړولې دي سوالونه وته کوي خبرې وکا خبرې نه کوي لوري پیغله واغې ته سوالو کدا مور دې پویا کا 100 غنټې پاتې دي ګوري صبح صادق راځي را باندې طلاقيږي هغه وراله چې ګوري سو خبرې وکنه نه لوري وی چې مقبل اسرا غلې اله به اخلاص شم امام اعمش دې سوالونه وکړه خو واسه ونشي سوچ ورغه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا پیچیده مسلې دې حل کوي راځه ته ورشه کته لار ور سره نیمه شپه د دروازې تراغه وي تک حماد سے وی زوی دې روت سوق اعمش کما اعمش شیخ الحدیث حیران شو دروازې کولو کړو په بیٹک کې کینو اجره کې کینو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو برا پاسو وی امام اعمش راغله دې وی دا محدث اعمش ویاو وی دا بس مسلې راوسته یې بنای راغله کینو وزاو 10 کوم درځم او 10 یو کو ترا چراغه تاریخ کې میکتل چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام اعمش په مخ کې دا ګوند د تحیات په شکل خط کړی او ډېر په عاجزۍ کې ناسله کې شاګرد چې استاد سکین سړي مشي په خیر را لای څنګه را لای امام اعمش چې معافي غواړي چې تاسو په ما خبرې کړې دي او ما ته عفو کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته فرمایي احمد صاحب معافیانه بیا کیږي وخت ډېر لګ دی مسله کوا هغه تم فراستن پته لګېدلې و مسله کوا وی بیبي ته می طلاق چولی تعلیقی چې صبح صادق پورې خبره ونه کې په ما دې طلاق ای بیبي خبرې نه کوي چې طلاق او اخلاص شمسل عربوي حماد سے توي زر لاړ شه د امام اعمش د مسجد امام او مؤذن رو غواړه مؤذن چراغه ورته ویل چې صبح صادق نمخ کې د تهجد په ټیم باندې بازان خانه ته پورته شي او خفجګ आवाज بازار وکي امام اعمش ته ویل چې تلار شه یو چانس می ذهن تراغلی کی دی شي بد شي بل لار دی نشتا تلار شه دی بیبي په خوا کې توسېګا خوا کې وته کېګا کسه لار جوړش امام اعمش راغی او د خپل بیبي خوا ته غلې ناس دی یې خبره وسمه کوه خوا سي کېنا الته مؤذن د تهجد په ټیم الله اکبر چغه کړه بیبي ورته وي خدا شکر چې تا نه خلاص شوم و عزت وکړه دا طلاق نه خلاصي تا تما تعلق در کړو په صبح صادق باندې اوازان صبح صادق نه مخ کې شوی او داغه نه مخ کې خبري را سره کړی دي طلاق نه دی واقع شوی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذهنی تشخیص د ذهنو چې په دومره لنډ سکندونو کې د خوب نه را بیدار شه
خدای امام احمد سره خبره ومنه